पारा नंबर 18 सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 31 सफ़ा 548 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا يا منبداك من بعدهم لدينا ورستو قرنا آخرين نور خلاك فأرسلنا فيهم يا من قل ديتا رسولا منهم يو بيغمبر لدينا أن اعبدوا الله عبادتك وإذا الله تعالى ما لكم نشتتا استفارا من إله ملسوك معبود غيره سوى دهغنا أفلا تتقون بس آياتاسو نيريغي وقال الملأ أو أوي سردارانو من قومه لقوم ددنا الذين كفروا نموش كافرانو وكذبوا أو دروغ قرل بلقاء الآخرة ملاقات دورة الآخرة وأطرفناهم أو منغا إيش وعرام وركڑو ديتا في الحياة الدنيا فجوند دنيا کی ما هذا نديدا إلا مگر بشر مثلكم جو انسان ستاسو پشان يأكلو خريده مما هغسا تأكلون منه سنجتا سخري ويشرب أو سكده مما تشربون سنجتا سسكي ولئن أطعتم أو كجرتاسو خبر أمن لددا بشرا ليو بني آدم مثلكم بشان استاسو دي إنكم نشيبتاسو إذا لخاسرون فدغ وحكي نقصان من دنكي أيعدكم أيادي ودكي توسرا أنكم إذا متم شكرتا سمر شيء وكنتم ترابا أو شيء خوري وعزاما أو هدكي إنكم مخرجون نتاسب بياجم دي كل شيء هيهاتا لردي هيهاتا لردي لما توعدون هغسات تفسر ود كل شيء إن هي نور سندي إلا حياتنا مگر زمون دا جوند الدنيا دا دنيا نموت ونحيا مرو أو جمدكيغو وما نحن أو نيمونغا بمبعوثين سبارارا فاسدنكي بسم الله الرحمن الرحيم لدينا مخكي آياتنا مباركوكي دا حضرت نوح عليه السلام واقعا اغا ذکر شوا او حقیقی آخر کے اللہ تعالی فرمائل ان فی ذلك لآیات
چې دا واقعه صرف د پاره د واقعي نه وه بلکې هغې نه ډېر عبرتونه مونږ او تاسو ته حاصل شو چې د هغې اجمالا ذکر هغه وشو. اوس مخکې الله تعالی د نورو پیغمبرانو او د هغې د امتونو اجمالا ذکر کوي، تفصیل پکې نه کوي، ځکه داسې واقعات قرآن مجید کې تفصیلا بار بار هغه ذکر کېږي. او تاسو ته مخکې ما عرض کړی چې قرآن مجید کې ځینې خبرې الله تعالی ډېرې زیاتې ذکر کوي او بار بار ذکر کوي. دا دې لپاره چې الله تعالی وایي چې دې نه انسان نصیحت حاصل کړي. یو خبره نوي ایسته کول او نوي نوي خبرې کول دا اله د کمال وي چې انسان پې عمل کوي، او چې په زړو عمل نه کوي او نوي نوي خبرې کوي نو بیا چې کوم دی نو دا انسان ته فایده نه ورکوي، البته مزید په ده باندې یو حجت قایمیږي، مزید په ده باندې یو دلیل هغه قایمیږي. هسې ما ته میس کې یو واقعه را یاده شوه، زمونږ دا ټول دین الله تبارک وتعالی مونږ او تاسو ته دپاره د عبرت او د عمل را کړی دی چې دې نه مونږ عبرت حاصل کړو. عبرت دې لپاره چې کم غلط کارونه مخکېنو خلکو کافرانو کړي چې هغې نه ځان وساتو، مونږ به د هغه عذابونو نه بچ شو. او عمل دا چې کم راته الله حکم کړی چې په هغې باندې مونږ عمل پیرا شو، عمل پې شروع. دا تبلیغي جماعت او داسې زمونږ ټول حضرات هغه چې کم دي نو هغه دا خبرې دي دپاره کوي چې مونږ کې عمل پیدا شي. قرآن مجید هم بار بار د دې خبرو تکرار کوي، 2 ځله 3 ځله 5 ځله. دا الله تعالی دې دپاره ذکر کوي چې مونږ په دې باندې عمل وکړو. یو وکیل صاحب و مخکې وکیلو بیا تبلیغي جماعت کې لګېدلی و، نو وکیلان خو هسې هم ډېر هوښیاري او چې بیا د الله په دین باندې د هغې عقل ولګي نو بیا خو ډېر زیات د هغې نه چې کوم دی سونه جوړه شي نو هغه ځان سره د ریونډ اجتماع ته یو جماعت